د تقوا اولنۍ مرتبه نعوذ بالله ثم نعوذ بالله د کفر نه ایمان ته راوتل او د زړه په یقین سره کلمه شهادت ویل لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه د زړه په یقین سره ویل او ایمان کې داخله ده دا د تقوا لومړنۍ مرتبه ده. په دې معنا سره د دنیا هر مسلمان متقی دی. کافر کدا سمکی او د اسمان په دې مس کې دا ټول خلا او فضا د نعمتونو نه ډکېږي او د الله په نوم خیرات او صدقه کې الله یې قبله. او یو مسلمان بنده د زړه په خلوص سره 1 روپۍ د کجوري یو دانه راوړي او د یو مسلمان په لاس کې کیږي الله پاک قبله. قرآن کې الله وایي انما يتقبل الله من المتقين. یقینا الله پاک منزونه قبلی خود تقوادارو، روزی قبلی د تقوادارو، حجونه قبلی د تقوادارو، خیر خیرات قبلی خود د تقوادار. او د تقوا دویمه مرتبه هغه کبایر پر خولل د کبایر ګناهونو ځان ساتل. دا د هر مسلمان ذمہ داری ده. او د تقوا دریمه مرتبه د کبایر سره صغائر ګناهونه پر خولل. او د تقوا پنځمه مرتبه کبایر او د صغائر سره هغه کارونه پر خولل چې هغه اشتباه شبهه قدرې وي، مشتبهات پر خولل. او د تقوا په ټول کې اعلی مرتبه چې دا د انبیاء کرامو صفت دی بل هیڅوک هم دې مرتبې ته نه رسي هغه دا ده چې په دې سره کې د الله نه سوا بل اسم نه ځایږي. ما سوا د الله نه کې بل اسم نه ځایږي. دا د تقوا په ټول کې اعلی مرتبه ده او دا د پیغمبرانو صفت.